أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. دین مخ کی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ ټول انسانانو ته دا خطاب فرمایل چې تاسو خپل زینت او لباس اختیار کړئ په وخت د مانځه کې او د الله نعمتونه خورئ اسکئ خو اسراف مه کوئ ځکه چې الله جل شانه اسراف کوونکي خلق نه خوښوي. او بیا دا فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه هغه څوک دی چې کوم حرام کړی دی د الله جل شانه هغه نعمتونه چې کوم الله جل شانه حلال کړی دی د زیب و زینت څیزونه چې کوم الله پاک حلال کړی دی او خپل بندگانو د پاره پیدا کړی دی نو هغه څوک حراموي دغه نعمتونه په ژوند د دنیا کې اصلا د مؤمن د پاره دی او په ورځ د قیامت خاص کر چې دی دا د مؤمنانو د پاره دی کافرانو ته په ورځ د قیامت هغې کې حصہ نه وي. او دغه شان مونږ تفصیل سره بیانو آیاتونه دی دغه خلکو د پاره چې پوهیږي. نو چونکه دغه مشرکینو د ځان نه د حلت او د حرمت د حلالولو او د حرامولو یو قانون جوړ کړو د حج په ایامو کې با ځینې څیزونه په ځان حرام کو نری غوښه دا په زنانو باندې حرام کړي او په وجود باندې چې کوم جامې وي په هغه جامو کې د بیت الله طواف کول دا حرام ګڼل او نور ډېر داسې شیزونه وو چې کوم دوی د ځان نه په خپل ځانونو باندې حرام کړو حالانکه هو هغه حلال شیزونه. نو د حلال او د حرام د حلت او د حرمت د دې اختیار صرف الله تبارک وتعالى سره دی بل څوک دا حلال او حرام نشي کولی. لہذا الله تبارک وتعالى اس په دې آیت مبارکه 33 نمبر آیت مبارکه کې فرمایي چې تاسو خامخا د حلال او د حرام لټون کیئ او د حلال او د حرام په منځ کې فرق کون کیئ. نو راشي زه تاسو ته وښیم چې حرام څه شی دی هغه بے حیايي ده او ظاهري او باطنی ګناه ده او دغه ظلم دی په ناحق باندې او دا چې کم حرام دی نو هغه د الله تبارک وتعالى په ذات کې څوک شریک ګرځول دی او په الله جل شانه باندې دروغ تړل
دغه شیزونه حرام دي. قلت ورته ویا انما حرم بشک حرام کړی دی ربي رب زما فواحش د بے حیاي خبري ما ظهر منها اغه چې اخکار وی د دینا و ما بطنا او اغه چې پټي وی والاثم او گناه والبغي او ظلم بغیر الحق بنا حق وان تشركوا بالله او دا چې شریک مقرر کړی تاسو د الله سره ما د هغه څه لم ينزل به چې نه نازل کړی دا هغه دی سلطانا س دلیل وان تقولوا او دا چې تاسو علی الله فالله جل شانه باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پینې پوهیږئ. انما حرم زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي چې بشک الله جل شانه حرام کړی دی په تاسو باندې. تاسو د ځان نه کله نری غوخه حراموي، کله یو قسم لباس حراموي، کله بل شي په ځان حراموي، نو خامخا چې تاسو دغه محرمات او خیال ساتئ نو راشي الله تبارک وتعالى په خپل باندې تاسو ته خیر په تاسو څه شی حرام کړی دی. نو ربي الفواحش حرم ربي الفواحش حرام کړی دی رب زما د بے حیاي خبري فحش هر بے حیاي دا حرام دی. الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء د شیطان کار دا دی چې دا د فقر و فاقي وسوسه چي مؤمن ته او د بے حیاي حکم کوي. نو د فحاشي او د عریانی او د بے حیاي چې دا څومره کارونه دي او چې څوک دي کوون کړي دا د شیطان کارنده دي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کم خلق چې د فحاشي او عریانی د مسلمانانو په منځ کې خورول خوخی نو دی خلکو د پاره د دنیا او د آخرت عذاب وعده ده ورسره. ځکه فحاشي چې کله مسلمانانو کې عام شي د فحاشي او د عریانی یو لازمی نتیجه دا راوځي چې جذبه جهاد دا د مسلمانانو د زړونو نوځي. موجوده دور کې د الله تبارک وتعالى هر یو نعمت مسلمانانو سره شته، صرف جذبه جهاد نشته نو د ذلت او د رسوایی ژوند تیرو. د الله محبوب پیغمبر 1445 سال مخکې دا فرمان ارشاد فرمایلو چې وخت به داسې راشي دا کافران به تاسو ختمولو د پاره استاسو خلاف به داسې راغونډيږي سرنګي چې دسترخوان اولېږي او ملمانو د سرخان طرف ته راوغختل شي. داسې به په خپل منځ کې یو بل سره اتفاق او اتحاد وي او تاسو به ختمولو د پاره به یو بل رابلی. صحابه کرامو عرض کو چې یا رسول الله په دې وخت کې به زموږ تعداد کم وي. ارشاد فرمایل چې نه استاسو تعداد به ډېر زیات وي او استاسو حیثیت به د سمندر د پاسه د زګونو په شانتي وي، سپک بي. یا رسول الله د دې وجه بسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې دا به وهن. صحابه کرامو عرض کو چې یا رسول الله دا وهن څه شی دی چې دا مؤمنانو کې خورشي او د وهن د وجنه باوجود د خپل اکثریت نه د لوی تعداد او قوت او طاقت نه به مسلمانان د زګونو په شانتي به حیثیت به ختم شي. ارشاد فرمایل چې حب الدنيا وكراهيه الموت د دنیا محبت او د مرګ نه یره. نو چې کله د مسلمانانو په معاشره کې دا فحاشي عریانی عام کیږي نو دا جذبه جهاد د زړونو ختميږي. نو هغه جذبه جهاد چې کوم زموږ استاد د محبوب پیغمبر پہچان دی النبی السيف تلوار والا پیغمبر، تلوار والا نبی.
بنفس نفیس په خپل باندې 27 غزواتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کړي او په خپل باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور اوچتای او د الله د محبوب پیغمبر په کور کې نه توري هغه زړند دي هغه جذبه جهاد د پیغمبر په دې امت کې ولې نشته نو چې کله دغه جذبه جهاد د فحاشي او د عریانی او د نوجوان نسل د فحاشي طرف ته د عریانی طرف ته د تعلیم په لار باندې دراوستون نه بعد دغه جذبه د مسلمانانو نه وېستل شو باوجود د تمام تر افرادی قوتنا مالی قوتنا اټمی قوتونو نه نن د غلامی او د ذلت او د رسوایی جون تیرو او هغه کفار علی الاعلان یو بل سره مرسته کوي ملګرتیا کوي تعاون کوي مسلمانان ښکارا یو بل سره تعاون نشي کولی او د کفارو دغه قوت او طاقت هم د مسلمانانو د وسایلو په بنیاد باندې دي د مسلمانانو د ذخایرو په بنیاد باندې دي د مسلمانانو د مال او دولت په بنیاد باندې دي لہذا قران کریم وایي چې انما حرم ربي الفواحش رب کائنات په تاسو باندې بهایي حرام کړی دی او دغه بهایي چې کله پرې نه خودل شي بهایي عام شي د مسلمانانو په معاشره کې د فحاشي او د بهایي لازمي نتیجه د جذبه جهاد ختمېدل دی د غیرت او حمیت او خپل معرفت او خپل ځان پیژندلو دا جذبه دا ختمېدل دی او چې کله دا ختم شي نبی علیہ السلام مبارک فرمای اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت چې کله پتا کې شرم او حیا پاتې نشي نو بیا چې صد خوخه یې نه کوه نو چې کله د مسلمان مؤمن نه دغه شرم او حیا وېستل شي او فحاشي عریانی پکې عام کړي شي نو بیا ذلت او رسوایی د مسلمان مقدر وګرځي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم